عزتمند یو معاشرتی اهم مسله ده. زمون افتاء سره او تخصص سره او مفتیانو سره د دې تعلق دی او جرګمار خلکو سره. اکثر زمون پښتنو علاقو کې خلک ګډ او شریک او اجتماعي اوسېږي او په خوا به تربورانو سره خپلوانو سره یارانو دوستانو سره به خلکو خپل ولی پالله، دکان به ورکو، پټې به ورکو، بعضې کسان به غریبانانو نو چې کوم کسان به مالدار او ملکانو هغوی به هغوی له څه پټې ورکو. ډېر وخته پورې به هغه دکان کې هغه پټي کې یا چې هر یو شی دی هغه به استعمالو. نو په دې کې به بعض وخت کې 20 کاله 30 کاله 50 کاله مو وتل، خلکو به هغه شی د هغه نه نه غوښتو، ویل رور مې دی، ماما کاکا مې دی، عزیز ولی رشته داري ده، قام پرستی ده، زمونږ د قام سړی دی، زمونږ د علاقې چم گاوند ګودر سړی دی. ښه خبره ده، خو عزتمندو کلم چې یو شی سړی ورکوئ هغه سره باقاعده معاهده کوئ. معاهده دا ده په خولې وکړه خو دوه کسان پې ګواهان کا چې بی دا شی مې تاله مستقل درکو چې سبا ستا بچي هغه سره جنګ نه کوي. بیا هغه پټي کې هغه کار کړی، هغه دکان یې مخکې بوتلی، بیا ستا بچي سره جنګ کوي، دا خو زمونږ د پلار دی، د هغه بچي وي دا زمونږ د پلار دی. نو معاهده کول پکاري چې دا شی مې تاله مستقل درکو، ملکیتن او قبضتن مې دله درکو، بس تا شو. نو چې کوم سړی علي هغه لم پکار دا دي چې دوه کسان کښېني وي د دوی په مخ کې ماته دا خبره وکړه یا ما سره یو کاغذ وکړه، یو سټام را سره وکړه، یو اګریمنټ را سره وکړه، خفه کېږه مه، ښه را سره کې پوره ښه را سره وکړه چې زما بچو له بیا جنګ پاتې نه شي. خبره ده چې یو سړی تا سره ښه کوي هغه تا سره بیا کاغذ هم کوي، پوره ښه در سره کوي، ټول عمر برته ثواب میلاویږي. نو دې طریقې سره عزتمندو بعض وخت کې 20 کاله بعد 30 کاله پس یو سړی را پاسېږي وایي هلکه دا ځای زما دی، اوس به څه کوو موږ؟ نه اګریمنټ شته، نه معاهده شته، نه لیکل شته، نه لوز شته، نه دوه کسان ګواهان شته. پخوا دا قصې به نه وي او د دې نه ټولې لانجې جوړېږي. دې وجې نه قرآن وایي فاکتبوه، لیکل کوئ، او واشهدو ذوی عدل منکم، دوه ښه کسان ګواهان جوړوئ. نو د انسان ته د خونه بده جوړه شي. نو دا طریقه کول پکار که بالفرض 20 کاله پس 30 کاله پس یو سړی یو دعوه وکړي نو بیا شریعت عزتمندو د دعوې دپاره خپل اصول جوړ کړي دي چې یو انسان یو شی دی یو ځای دی هغه د 15 نه واله 30 کالو پورې دا میاد مختلف بیان شوي دي، دا استعمالی او 30 کاله بعد یو سړی ورته وایي دا خو زما د پلار دی، نو شریعت وایي د دې دعوهګیر دا دعوه باطله ده، دا د دعوې حق نه لري، د دعوې استحقاق نه لري. اگر چې دا شی د ده دی په حقیقت کې، خو تا ته شریعت یو د دعوې دپاره یو ټیم یو لیمټ یو اندازه مقرر کړې ده چې چاله دې شی ورکو نو هر هفته یا هر کال هغه باندې اواز کوه وایه لکه ګورې دا شی زما دی، ته خو استعمالې، یا خلکو ته وایه بچو ته وایه چې بچیه دا ځای زما دی. چې ته اوس 30 کاله په خوب کې ودی او 30 کاله پس یو سړي ته وي نو شریعت وایي چې اوس دا دعوه کلدم ده. خو دې سره یو خبره دا یاد لرل پکار دي، یو سړي ته ښه پته ده چې دا شی ماله د ده پلار یا د ده نیکه عارضي را کړی دی، ملکیته نه دی را کړی، ټیټ ته 30 کاله وشو خو بیا هم ورته پته ده چې دا ځای د ده دی. نو موږ ته بعض وخت کې خلک د دې دپاره راشي چې هغوی دا اورېدلي چې 30 کاله پس خو دعوه معتبر نه ده، وایي زه د مفتي صاحب نه تپوس وکړه راشه. نو موږ ورته وایو او یار ستا دا دعوه معتبر نه ده، خو دا یاد لره که دا شی د هغه د نیکه وي او د هغه وي نو په دې دعوې ختمېدلو سره دا شی د دې دعوهګیر دپاره حلالېږي نه. شی خو ستا شو قانون کې، خو شی ستا دپاره حلال نه دی، دا تا دپاره د خنزیر غوښې دي، دا تا دپاره شراب او وینې زوي دي، ځکه تا ته پته ده چې دا شی د ده دی، ولې که که نه ټیک ده دعوه ستا په حق کې وشوه، قانون وکړه چې دا ستا شو، خو په حقیقت کې دا شی ستا نه دی، تا دپاره د سور غوښې دي، د خنزیر غوښې دي، واپس یې ورکړه. په دې سره سیس ظاهرا ستا شو خو حلالېږي نه. البته که تا ته پته نشته چې زما دی او که نه دی او یو سړي پې دعوه وکړه او هغه دعوه کلادم شوه نو بس بیا صحیح ده،
خو چې تا ته پته وي چې دا شی زما نه دی نو په دې باندې ستا نه کېږي. بعض خلک مفتي له دې دپاره صرف راځي چې هغوی دا اورېدلي چې په شریعت کې دا شی زما رسي، یعنې چې پته ورته ولګي چې په شریعت کې زما نه رسي بیا وایي زه په پښتو فیصله کوم، چې پته ورته په پښتو کې نه لګي بیا وایي زه په عدالت کوم، یعنی عدالت کې د ده رسي. نه عزتمندو، نبی الله رب العزت خوی فلا وربک لا یؤمنون، الله وی قسم دی وی دغه کسان خو د مسلمانانو ویلو لایق نه دي چې ستا په دین باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی پتا باندې فیصله نه کوي او دین ته چې کوم دی په غلط نظر او په غلط سترګه ګوري. نو دا یو معاشرتي مسله و. الله رب العزت د بل مال د خوړلو نه موږ تاسو وساتي چې کوم انسان د بل مال وخوړلو د په جنت کې څه ختمه شوه. نبی علیہ السلام وی چا چې د چا ځمکه دکان او یا څه شی په غلطه طریقه وخوړو د قیامت پر ورځ به اقا ځمکه تر اوس مکو پورې راواغستلی چې د انسان ته په غاړه کې اچولی کېږي. الله دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي.